الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت مبارکہ په سلسله کې د نبوت د 14 کال واقعات کې غټه واقعه د هجرت راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل لپاره د مکی مشرکانو په دارالندوه کې مشوره وکړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل لپاره باقاعده قرارداد پاس کړی شو. الله رب العالمین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته د هجرت حکم وفرمایي. تیر شوي درس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت ابتدایي خبرې بیان شوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې د سفر د میاشتې 20 تاریخ او د سپتمبر د میاشتې د 13 تاریخ شپه د نبوت 14 کال شروع شوی او 622 سن عیسوي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت لپاره د خپل کور نه راووت او د خپل جان او د مال په سلسله کې د ټول نه زیات د معتمد او د قابل اعتماد ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوته تشریف راوړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د مخکې په انتظار د سحر نه مخکې نبی علیہ السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره د مکې مکرمه ته پاتې وو او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې ماته نبی علیہ السلام فرمایي یو بل ملک فاصله کېږي ځکه که څوک ناڅه په حمله کوي نو چې بل کې بچ کېږي. اور دې باوجود د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه طریقه دا و چې کله به د نبی علیہ السلام مخکې شو کله به د نبی علیہ السلام شاته شو کله به د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم خطرت ته شو او کله به د نبی علیہ السلام ګس طرف ته شو. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ابوبکر ولې کله اخوا او کله دې خوا کله مخکې کله شاته یا رسول الله زما یره دای چرته کې څوک حمله ونه کی نو چې کله زما یره پیدا شي د مخکې نه څوک گزار کوي زستا سره مخکې شم کله یره پیدا شي د شاته څوک گزار ونه کی د غشي زستا سره شاته شم کله یره پیدا شي چې د خطرت نه څوک په لار کې ناس نه سازو خطرت نشي اکل می دا یره وی چې د ګس طرف نه څوک گزار ونه کی زګس طرف نشي. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د خپل مرګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په دغه طریقه د کور راوړل. چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته و چې کفار به خبرې او خامخا په تلاش کې راوځي او تیر شوي درس کې دا خبره شوې وه چې دا کوم کفار و د نبی علیہ السلام د کور نه ډېر چاپېره ګیره وغورځولې وه په دې انتظار باندې و چې نبی علیہ السلام به سهار وختي راوځي پچاو به حمله کوي. یو روایت داسې دی چې ابو جهل لګیاو
دا محمد خلقو ته وایي زما خبره ومنئ د عرب او د عجم بادشاهي به درته میلاو شي او په آخرت کې به درته جنت میلاو شي داسې باغونه به لکه د اردن باغونه شي خو دته دا پته نشته چې موږ نن دغه قصه ختموو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د کور راو د ابوجهل د اواز یې واورېد ویې فرمایل چې او یقینا زه دا خبره کوم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم دا آیت مبارکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل او شګه یا خاوره یا واغسته د کفار تقریب ونسته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دونه منځ راووت ساعت چې کفار خبر شو چې د کور څوک راوتي نه دي یو کس ولېږو چې وکتل صادر خداګه دی د نبی علیه السلام شین صادر استعمالو د کېدو لپاره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مخ مبارک پټ دی وایي دې ته یو پروت دی برابر پاسي دغه دی یا چې کله حضرت علی رضی الله عنه را پاسي دا خو علی دی بیا مرګره دي څه شو حضرت علی ته فرمایي چې ما څه وکړه یانو تاسو ورته تاسو نه وته نه فوقته دوی حضرت علی رضی الله باندې د گزارونو سلسله شروع کړه او حضرت علی رضی الله عنه وهالو کې راوي رسو خانه کاوي تا مثال وي دته وقته چې محمد په کوم ځای کې ابو جهل چې خبر شو چې سره قوته نه ویاله کوي دغه ځای ما ته معلوم نه سیده ځان د ابوبکر کور ته رسول انت بناشي حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ابو جهل راغی دې په وشي سره دروازه وټکول زراوتم مالو یا اسماء اين ابوکی اسماء بلا دې شو نو حضرت اسماء ته فرمایي دا ولا درس کال عمر دی یا درس کال کم عمر دی بعض روایتونو کې 8 کال عمر دی هغه مال څه کوم ځای کې وایي نو بلا راو پیغمبر اسلام کوم ځای کې ابو جهل چونکه د باندې ډېر ځل دنګ وجود نو مضبوط غسر زیاده وا سبه تاوله د حضرت اسماء رضی الله عنها د اخر تربیت وو دومره په زبردستۍ سره گزار وکړو چې دا ګستر ته اتا وشو او د دې د ګستر پټ والي واقع متا وشو یو روایت دا دی چې تیرا کومه د دې سره ولګي حضرت اسماء ته فرمایي زمانه د هغه رب باندې قسم چې ته پیدا کړې موږ پیدا کړې کما ته پته مونږه چې زما لا او محمد مصطفی به کوم ځای کې ما به تاسو وایي ابو جهل وشر چې ورما په زنانه باندې په عربو کې صفات په دې خبره څه ما چې ما په زنانه باندې لاس وشر ابو جهل پوښتنه چې دې ته حکومت دي فورا یې دا نو کې بیا مټین راو وی چې سړی خو دی نه د شپې وځي اعلان وکړ کچا محمد او بکر باندې راوستل یا مړه د اوسونو موږ راوړل سل وخاله بینم کوته د سل وخاله انعام د نور انعام بچ کم د مال خواخو خلکو بس هغه ځان تیار کو یو خواپنده اچانک راوړل چا نه زیرا راوړل چا تور راوړل سو بس په اوتر پنده بوت پنده هڅه دا کوشش کوي چې د سل وخاله انعام ماده پیدا وشي وچونکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نه الله پاک صفات ورکړي او پیغمبر علیه السلام صفات الله تبارک وتعالى دغه صفات دنیا او د حیران ده چې دغه هستی نن کافر په دې خبره باندې اعتراف کوي کم صفات کم حکمت کم قوه کم فهم د پیغمبر علیه السلام د الله پاک ورکړو په دنیا کې هیڅ یو کس ته دغه فهم نه لري هم دا کوله چونکه دا مکی د کفارو په ځای کې خدا خبره چې د مدینه خلک راغلي دي او ایمان قبول کړي دي د بخا مدینه ته شي د مدینه ترک ولاري یو مشهور الاله چې هغه د مدینه په ګستر د مکی په ګستر باندې په شمال په طرف باندې نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته پته و چې کله د مشرکان مساعد شي نو دوی د عام په ملار د پدې باندې خلک منډي وي
د دې طرف په خلک کوشش کوي چې په دې خوا او شا کې ته پړشي وي یا په طرف باندې روان وي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بالکل داخله الټه طرف لار استعمال کړه کوم چې یمن طرف ته د مکی شمال طرف ته عمله او د مکی جنوب طرف ته جدا لار هغه غیر معروف لار. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه طرف باندې ورواش چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق ته فرمایلو یو زمانه لري یو بل بدل بلدا کوشش وکاو چې قدم موږ ټول درځي په پنځه باندې وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پنځه باندې وایي او دا کله څنګه دا غیر معروف لار وړه استعمال نو کوم لار استعمالي کې زیاته الګا ورشي می خو په مال کړی او پستشوی وي اکه بلار باندې تک را تک زیات دي نو غړي بکری او غړي پکې همي څنګه دا غیر معروف او غیر استعمال او ټول غټال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دا غلا باندې تل په پنځه باندې زور راوستو چې د قدم نشانات پوره نه راځي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک هغه څنګه شپه هوا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک هغه ورځ ځخدار شو چونکه ګټې زیاتې او بیا جبل الثور دا کم غار سور چې بګره هغه بالکل دکتور کبر دی او تیرې کې راځي اوس هم تیرې کې راځي بس دا لار وغیرہ شوی قوله ته خلق فيه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې موږ دې غر سره تبخیر تقریبا دا د مکې نه په شپږ میله فاصله کې د غار دی. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم جبه تندو خورو ظاهر خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شیو اخوی مبارک زخمیان شوی او کوشش دا کوي چې نبی علیہ السلام د خپل پنځه باندې وته ظاهر خبره شي مشکلات سے واشو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې ناس یا رسول الله زماده وګړه دې باندې کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وګه باندې د دې غر د ویښ نو هغه سره دوی غای شو ته ورسېد. حالانکه قیادت هغه ډېر ولاړ چلای دی اوس ډېر ولاړ چې پوره به خلکو ځان لګټ ورکړي باقاعده ایران نه راشي ګټي به خلکو پوره نه شي هغه زمانه کې وسل و. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره د ګلات څنګه واقعي پته ولګي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دنیا کې ما د هر شا د پاس نه خلګړي ما دا هغه بدو کړل سیوا د ابوبکر دا د ابوبکر د خو د احسانات په بدله الله تبارک وتعالى ورته یو بل د حضرت علی رضی الله عنه څخه تاسو کو وی حضرت علی د فرمایي امیر المؤمنین باندې وکي وی دا ته وایي چې بادری بچا کې سیوا کوي چونکه د حضرت علی رضی الله عنه بادری او شجاعت مشهور نو حضرت علی فرمایل بادری او جرأت او غیرت چې نه په ابوبکر کې سیوا چا دا وایي کو امیر المؤمنین دا وایي وداخې وجه دا چې کله مکه مکرمه فتح شوه او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بوتان ماتول د فتح مکه په موخه باندې یو کوټ بوتو نبی علیہ السلام ماته فرمایي چې هغه خپل ورکه د سستانو د کومه نه پکېدم او دا بوت مات کړم. په نبی علیہ السلام زما په کومه نه پکې خوږي وی زړه پاسه د ما چې بس یا رسول الله پاس زما طاقت نشي کولای چټه یو شکر په نبی علیہ السلام یو لحظه د پر کومه نه فت کړی او حضرت ابوبکر د غای سور د ویټ غر د ویټ نواله د غای سور پوری سلفاس دین پاسه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابوبکر وګه باندې باندې کړی وی ډیر جرأت او غیرت او طاقت او بادری په ابوبکر صدیق کې ده. به ته پوښتنه کوي زیات عالم په امت کې د پیغمبر اعظم په څوک دی لکه حضرت علی رضی الله عنه علم خدای مشهور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زده خار علم علی دا غیر واضح نه حضرت علی فرمایي چې دا علم چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نه بس
د حضرت ابوبکر صدیق سے واو هم دغه جواب چې نبی علیه السلام په خپل ژوندۍ کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه امامتې ته وکړ. بهرحال حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره غار صوت ورسېد. دغه د ابوبکر په کور کې د حضرت ابوبکر خصوصیات د مخکې دا خبره بیان شوې وه. یو خصوصیت دا دی په څلورو پوسټه کې صحابه کرام په خپله صحابي، زوی صحابي، نوسی صحابي، پلار یې صحابي. دا خصوصیت د بل صحابي نشته. خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار شو دا د فتح مکې په موقع مسلمان شو. په دغه وخت کې د هجرت په وخت کې د هغه نظر کار نه کړو، لا مسلمان نه و. نو حضرت اسما ته فرمایي وایي پلار خو دې هر څه وړي، څه وکړو خوړی بس و، ستا د پلار څه چې کوم پیسې وې 8000 درهم وو هغه یې مې وویشتل دي. حضرت اسما فرمایي زه ولېږم زما پلار چې په کوم ځای کې دینار به ښودل ګوتې مې راواغېستې په تیلې کې مې کېښودې او زما پلار چې هغه دینارونه درهمونه په کوم ځای کې ښودل بیا په هغه ځای کې ایښودو. د خپل نیکه مې د لاسه راونیو مې ما چې راشه زما پلار هغه پیسې مې حفاظت کړي دي. د هغه خو نظر کار نه کړو، بس لاس یې په بوجکې باندې تیلې باندې راښودو بیا ټیک دی ګزاره به کېږي. دا کار یې ښه کړی دی. حضرت اسما فرمایي حقیقت دا دی نبي علیه السلام باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل هر څه ختم کړو، په کور کې څه نه پاتې شوي. بل خصوصیت دا چې د هجرت په موقع د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول کور شامل نبی علیه السلام سره په غار کې حضرت ابوبکر صدیق د حضرت ابوبکر صدیق زوی حضرت عبدالله بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه. حضرت عائشه فرمایي زما پرونو کې دا اور څه بنا دا ډېر زیات شانو حالانکه عمر کم و لیکن ډېر زیات پوهه و. دا طریقه څه وه سهار نواز د ماښام ولوي د مکې والا خلکو خبرې واورېدې نن څه فیصله کوي، نن خلک څه خبرې کوي. بیا به د ماښام نه پس دا څلور پنځه میله فاصله به ووهله او لاړ شپې به د نبي علیه السلام سره مباحثه وکړو. سهار د رڼا لګېدو نه مخکې به زما د هغه واپس کور ته راغلی و. سهار به مو چا ته به دا پته نه چې عبدالله بن ابوبکر بیګا چرته و. نو زوی هم د نبي علیه السلام په خدمت کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام عبدالله عامر بن فهیرات دا هم د نبي علیه السلام په خدمت کې د ده کار څه و. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې موږ د کومه لاره باندې لاړ شو ته په دې لاره باندې بیزي بوجې راوځي چې د خپو دا نشانات ختم کړي او چې ماښام به سهار به حضرت عبدالله بن ابوبکر واپس لاړ د سهار د بام نه مخکې نو عامر بن فهیره به په دغه طرف باندې ګڼې بیزې راوستې نو د هغه د خپو قدمونه به وران کړل. د ماښام پورې دغه غلام به دا صحابي سره ول چې د ماښام نه وروستو چې حضرت عبدالله بن ابوبکر راغی د نبي علیه السلام سره رایسون کې به کېناست دغه غلام خپل سرونه راوستل بیزې وغیره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته څومره پیچې یې پکار و حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته واغېستل او موږ بیا دغه غلام دغه سړي په دغه لار بیا را روان کړل. د عبدالله بن ابوبکر غاړې شور ته د راتلو چې کوم قدمونه وو دا بیزې به واپس لاړې هغه قدمونه یې وران کړل. د حضرت اسما کار دا و دی به روټۍ تیاروله دی 8 کاله عمر کې دی به روټۍ رایسون ته ورسوله. بیا چونکه کفارو اعلان کړو چې چا پیغمبر علیه السلام مونږ ژوندی راوځي یا مړ سل خانو په انعام کې ورکوو نو خلکو زیات محنت سره وکړو او په هر طرف باندې خلک واره شو. د کفارو یو ټولګی امیه بن خلف او د هغه کافران پکې وو. په دغه عربو کې بعضې کسان د نشان قدم ډېر ماهر وو. بعضې کسان نشي که نه نوسۍ ویني هلکه ته پلانکي نوسۍ دی ستا شکل دغه سره جوړ دی. الله پاک چا له مهارت ورکړی په دې عربو کې بعضې کسان داسې وو نقش قدم په هغو معلومو. د دغه جماعت سره د کفارو جماعت ټولګي سره داسې یو پوجي وو هغه به پوجي وکړي وی چې دا قدمونه خو راغلي او دې سور رایسور ته راسېدلي کفار بار ولاړ دي. امیه بن خلف پکې دی. حضرت ابوبکر صدیق رحمه چې وکتل
دا غیسو چې دا دي چې لږ په کته لا چې بیا په اخوازي نه حاله دی ابو بکر چې وکړل چې د دې لږ شرطي په کو د کفارو خپل کاری دي چې بهر ولاړ امیه بن خلف په دې ځای ته راغلی په دې کار کې دند لاس دي ځکه چې کم کسا قدمونه ماهر هغه چې قدمونه د دې ځای په راغلي په یو خبره شکونه چې قدمونه د یو کس دي دغه د دې غره د لې خبرې قدمونه د دوه کسانو په بره د یو کس دي لک شک په دغه ځای پیدا شي او تاسو په ما دا خبره وکړه چې دغه دیږي نبی عليه الصلاه والسلام د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وګ باندې ظاهر خبره چې قدمونه د دوه کسانو ګوره الله تبارک وتعالى طریقه برابر اسباب برابر دا کوجی دا وی چې قدمونه خو دې په راغلي هو پر یو کسې ټول یو قدم تلل بار دغه په راول شي حضرت ابو بکر فرمایي چې ما حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کچته کې دې کافر خو ته وکړل کنه یو په وی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یا ابو بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ابو بکر دا په باره کې د خیال لې چې دریم دا اوسه الله پاک دی بیا د قران کریم د آیاتونو راغل لا تحزن ان الله معنا هغه ابو بکر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په دې کې څه الله پاک به په حفاظت امیه بن خلف کو کسان دا ونی غل یغا د ورکوش ته دې کې دنه وسودا شي خامه الله پاک اسباب تیارې دسم کوله چې الله پاک د کسبې نبی علیہ السلام یې راځته بوله دې به ډایرکټ مکه نه مدینه ته بوله زمونږ د پاره د دې سبقونه په دې کې هدایت کې وایي کله چې نبی علیہ السلام یې غاټه ورسېدل نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه محبت ته ګوري د نبی علیہ السلام سره محبت دا یا رسول الله کیف یا رسول الله ورې غاټه اورځنه نه وځه کچته به غاټه دا ځنګل نه غر نه خوش کې دا کچته کې زناور پکې خطرناک نو چې اول زمانه هغه مقابله وشي او زموږ د هغه صفا کوم ازمه خط ته دوه کوم چې هغه غار معفي له رس باندې راځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغله شو غار ته الله سے تاسو به څومره شي سوري ټول ټکړه خپل کمیس ورکه پټکي وشلو کمیس وشلو هغه ولې ټوټي کې راځي یو سوري پاتې شو هغه دې خپل پود نه کېږي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ورغله شو څوک حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ستړي شو خو بلجات ورغی حضرت ابوبکر کې ناستو نبی صلی الله علیه وسلم سره مبارک نه هغه باندې وایي د خپل پود نه یو سوري ورکړل چې یو سوري باندې شو چې د کې سمار سره نشي لکه پس دا د ابوبکر رضی الله عنه د ټول د لاسه شټه کول خدای د دیو جن ځان نه راخو نبی علیہ السلام ستړي شوی دی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پراویش دا محبت دی خصوص کې دا تکه د سیوا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خستلو په اختیار وکړي داري د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ورګي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم راوښو چې چله یا رسول الله ما هو غره شو د باندې اختیار شي ټکر کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په الله مبارک د دې په باندې راکړل ځل پر ختم شو باران دغه کې نو واقعا خو بیان کړو دا غي دغه د صحت پکې نشته چې عوام نه وایي باران کفار چې راغله د غار کا امیه بن خلف کو کسان ته وایي ورکوشه په دې غار کې ناش دي الله تبارک وتعالى جولا ته حکم وکړ د دین کار الله پاک جولا نه مخلي کومه دین کار نه کوي الله پاک به یې وړو راوړو دین کار جولا ته الله تبارک وتعالى په پر بس فورا جولا په خپل ځای په پروه کې جوړي دې ټیم کې لګي خدا معجزه ولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حفاظت لپاره الله پاک اسباب تیار کړل بس زړه راغله داسې جال جوړ کړل چې چا ته پته هم نه لګي دا تاسو را ځکه دا جالي د زړې او دنه یو بدلېږي هغه بالکل ځواب متختار شو او په خوا کې یو ځنګلي کوتاه و هغه ځانه هغه ورته باندې کې هغه ځواب اچول په کله راځي ناشته کم چې باهر راځي چې یو په ساو سره کته کو هغه دې ته وایي چې راځي جاره راځي کچته په دې څو ګڼنه نه راوته کنه چې جلادو د جاره ورشي اځ کوم باهر راځي هغه ما ته جوړونی دا د جلادي د جاره په دوه زمانه کاری دی
وې د شیخ د محمد د پیدایښت مخکې جوړ شوی کوم باهره کس وایي کوم چې باهره کس وایي وي د جولاني دا جاله چې دا دومره زړه ده دومره زړه زوال خیال دی د دې دومره عمر کېږي چې د دې د محمد لا پیدایښت په کوم نو شي دونه زمانه کېږي دغه کسانو کفار واپس شول یا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تریش کې بدل غار کې کړی جمعه هفته اتوار دا دریش کې بدل غار کې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حضرت اسماء ته فرمایل حضرت علی ته وایي چې زموږ د پاره راهبر انتظام وکړه راهبر چې عبد الله بن اوریکه د مسلمانانو کافر وایي بای اعتماد دا هغه خبره کړو نو په درې مشپه باندې هغه وفاني وخت تیار کړی وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کور کې هغه راوستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سود راورسولې په یو وخت باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وخت وایي کې ناشته په بل وخت باندې دا حضرت عبد الله بن ابوبکر رضی الله عنه او غلام عامر بن فهرا دا کې ناشته او یو چې کوم هغه خبر سره عبد الله بن اوریبی هغه د مخکې روان او د غار ثور د مدینه منورې ته د هجرت سهار وختي ټیم کې شروع شو بیا د دې ځای د مدینه منورې چې کوم سفر شوی دی په دې کې پوره واقعات د استاد لپاره ان شاء الله را روان تاسو کې بعد د هجرت د غار ثور د واخله ان شاء الله د قبا پورې چې کوم سفر شوی دی کوم واقعات په دغه وخت کې راغلي دي ان شاء الله ولازم روان تاسو کې باندې بیان شي د پیغمبر علیه السلام سنت لپاره بیانېږي چې موږ تاسو ته احساس وشي نبی علیه السلام زموږ د دین موږ ته د رسول لپاره څومره تکلیفونه څومره ستړي څومره مشقتونه برداشت کړي صحابه کرام څومره سخت برداشت کړي چې دا یو خبره غالبا موږ ته شي داسې دا خبره کړې و او خدای پاک دې تاسو باندې رحم وکړي چې حج نه لاړ شي کنه چې کله دا حجیان یا عمره چې کوم خلک پوهوي څنګه چې زه عمره یا حج نه ځان پوه کوم ځان بالکل باسه پوه کوم د دې دا کوم خلک چې حج نه کنه اکثر دا پرایویټ خلک چې څو الله سره علم روح سره دي دا هغه وجه دا چې پوره تفصیل به بیانېږي چې کوم پوه خلک چې کله هغه مکه مکرمه روانېږي مدینه منورې ته حق ځای چې کوم چې نبی عليه السلام دې هغه وکړو به څومره ښایسته کوري څومره ښایسته ښکاري دا الله پاک پس موږ د ټول په هرې ځمکه الله پاک خوښي زبر دې نه نو د فقدیر خلکو زنه ويسته نو ته نه پرې خو دا یو خبر نه دا زموږ اوسال څنګه لري باندې کافره چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سب د دین د بارا د دین د بارا نبی علیه السلام د دومره غټه قرباني ورکړي او بیا څومره تکالیف خپل کور کړي په خپل لکه موږ ته ځای کړ کور دې پاتې جایداد دې پاتې چې ته دې پاتې کټ بستر دې پاتې زه په کوم ترم چې پته نه کیږي کوم دې دا څومره ګران خبره ده د دین د پاره حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام داسې قرباني ورکړي د دې دین قیمت په جوړ غواړي او تعالی پاک دې صحابه د قرباني برکت په دې ګورو کې دین رسول دې موږ د امور په اړه کې ایمان نصیب شوی دی ایمان نصیب شوی دی نن د دنیا په کوټ کوټ کې صحابه کرام قبرونه دي د الله پاک دین هغه د کم ځای نه کم ځای ته ورسول او موږ سره قدر نشته مثلا احساس نشته نبی علیہ السلام دا سره دې لپاره بیانوي د موږ د دین قدر پیدا شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه